تپوس کړی دی چې د حج اقسام څه دي او زه کوم یو حج کوم. د حج مختصر طریقه راته بیان کړه. حج اقسام درې دي. یو ته حج افراد وی، یو ته حج تمتع وی، یو ته حج قران وی عربی کې. حج افراد هغه ته وی چې صرف حج احرام دلته نه اوتړي د خپل وطن نه یا د میقات نه، او صرف حجو کې عمره وسره نه کې. دویم حج تمتع دی. هغه دا دی چې دلته خپل وطن نه احرام اوتړي یا د میقات نه، او نیت اول د عمرې وکي، او چې کله لاړ شي عمره دی وکي، یعنی طواف او سعی، نو دا غي نه پس بیا سر اخره هغه احرام اوس پړي تر حج پورې بیا انتظار کی. او بیا چې کله اتم ورځ شي د ذل حجې په هغه ورځ باندې بیا د حج احرام اوتړي مکه مکرمه نه حرم شریف نه، او بیا مینا ته روان شي. بیا اوس حجو کې نو دې ته حج تمتع وي. عمره دی بیلو کا، حج دی بیلو کو. دریم حج دی حج قران. حج قران دی ته وی چې سړی د دلته نزی دې ځنه احرام وتړي د حج او د عمرې د دواړو. دا غړو مې نیت دا دی اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني. نیت تعلق د زړه سره دی، لیکن دا په جواب باندې ویل کی چې زړه باندې مې اشیا الله زده حج را ده کوم ته راته آسان کو قبول کی. د دویم حج تمتع نیت دا دی اللهم اني اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني. دلته نه صرف د عمرې نیت کې، ځکه چې طبيعت داس پړی حرام آلته به دوباره د حج نیت کې. او چې کله د حج ایام راشي بیا به صرف د حج نیت کې اللهم اني اريد الحج، یا الله د حج را ده کوم ته آسان کې قبول. دریم قسم حج قران دی. هغه دای چې په یو احرام کې عمره او حج دواړه یو ځای کې، یعنی چې د خپل وطن نه ته حرام تړي یا د ایرپورټ نه یا د میقات نه، نو بیا به نیت کې دا وي چې یا الله زه عمره او حج دواړه په دې حرام سره کوم، ته دواړه راته آسان کې او قبول کی. او بیا چې کله ته لاړ شي نو اول به د عمرې طواف وکړي، او بیا هغې نه پس چې کوم دی نو به سعی وکړي د عمرې. بیا به دې نه پس سر نخره احرام به نس پړي، بیا به طواف قدوم وکړي. بیا هغې نه پس به تر حجه پورې په همدغه صادرونو کې او د احرام چې څومره ممنوعات دي هغې نه به ځان بچ کې. او چې کله بیا حج ته منا ته خلق ځي نو بیا به هغې سره روان شي، او بیا چې د حج تر سره کو نو بیا به احرام اوس پړي. په دې کې ټولو کې افضل زمونږ د احنافو په نږدې د حج قران دی، چې په یو احرام کې دواړه په یو ځای کې عمره او حج او احرام په منځ کې نس پړي. او دا حج تمتع چې کوم دی نو هغه بیا دویم نمبر دی چې عمره اولو کې بیا ورپسې حجو کې، عمرې نه پس حلال شي احرام اوس پړي. او دریم نمبر بیا حج افراد دی. او امام احمد ابن حنبل سے وایي چې ټولو کې افضل افراد دی. بهرحال دلته نه تا ته کول پکار دي تاسو ته کړي دي نو حج تمتع آسان دی. او کته عالم یې او حجونه دي کړي دي عالم نه خود حج په طریقه پويږي نو قران کې افضلیت ډیر زیات دی. بیا قران کې کول شي په ځان دی قابوي چې صبر کول شي د ممنوعات احرام نزان ساتل شي نو هغه آسان تمتع دی. تمتع مختصره طریقه دا ده چې دلته نزین احرام به وتړي د عمرې یا د کور نه وتړه یا د ایرپورټ نه وتړه یا په جیاز کې وتړه، یعنی احرام صادرونو خزان نخکته تاو کا نیت په جیاز کې وکړه. او بیا دا نیت وکړه چې یا الله زه عمره کوم تیرا ته آسانه کې قبول کړي. نو چې کله لاړ شي عمره به وکړي، ړومبی طواف ته، بیا سعی ده. طواف پسې به 2 رکعاته وکړي، تفصیلي طریقې د علماو نه تپوس بیا وکړي. بیا ورپسې د صفا مروه په منځ کې سعی ده. د طواف اووه چکره یو طواف دی، د سعی اووه چکره یو سعی ده. بیا چې کله سعی ختم شو نو بیا هغې نه پس به بیا سر ویښته اخری، بیا به هغې نه پس خپلې کپړې واچې، صادرونه به کوز کړي. بیا به تر حج پورې انتظار کې. اتم د ذوالحجې یا د هغې په شپه باندې نن سبا حکومتونه بوتلل کوي. بیا سهار ټیم کې مسنون طریقه دار چې اتم 8 ذوالحجه باندې ته د حرم شریف نه احرام د حج وتړي او نیت د حجو کې یا الله زه حج کوم تیرا ته آسان کې ته قبول کی.
او بیا لاړ شي مینا ته او مینا کې شپه وکړي، بیا په سبا لاړ شي عرفات ته، عرفات کې وقوف ته جړه فریاد دي، دعاګانې غوښتل دي. که امام سره د هغه ځای موس جمع کې د ته ملاو شو ځای نو دوه مونځونه به یو ځای کوي، ماسپښین او مازدیګر. او کنه هغه امام سره ملاو نه شو ځای ځان ته په خیمو کې کوي نو بیا په خپل خپل وخت کې ماسپښین او مازدیګر کوي. بیا د حال ته چې کله نور په عرفات کې پروزي د حال ته راوتل نور پریوتونه مخکې نشي راوته. بیا براشه مزدلفه ته د عرفات او د مینا په منځ کې مزدلفه ده. ټول حاجیان را روان بي، هلته شپه کولی، هلته به شپه تېره کې دا واجب ده. وقوف سحر واجب ده، شپه سنت ده. بیا چې کله سبا راوخیږي نو وختي مونځ کولی، سبا راختو سره متصل د سحر مونځ کولی. او هغې نه پس بیا هلته کې ځان ځان ته جمع کېږي، یو جومات ته مشعر الحرام په هغې کې هم جمع کېږي. که هغې کې دی وکړه ټیک ده، کنې ځان ځان ته جمع کېږي. ځکه چې حاجیان ډېر زیات وي، ځای په ځای خلکو ته ځای نه میلاوي. نو چې کله دې مونځ وکړو نو بیا دعا وغواړه، په ولاړه باندې ښې دعاګانې وغواړئ، بیا هلته روان شه سره د نورو حاجیانو. بیا دا روانېدل چېرته دي؟ شیطانانو ویشتو ته، جمرات ورته وایي. په دغه ورځ باندې بیا غټ شیطان ویشتل دي، جمرة العقبا. چې ته د مینا نه ځې نو اول یو شیطان راشي، دا به پرېږدي، بیا دویم راشي، دا به پرېږدي، بیا دریم چې کوم دی نو هغه به اولي په اوو ګیټکو سره، او بیا په بل ورځ درې ویشتل دي، بیا په درېیم ورځ هم درې ویشتل دي. بیا چې کله دا وویشتل نو بیا قرباني ده. په حج قران کې هم قرباني شته، په حج تمتع کې هم قرباني شته، واجب ده. او حج افراد کې قرباني واجب نه ده، لیکن که څوک وکړي نو کولی شي. نو چې قرباني تمتع کې نو د هغې نه مخکې احرام نشي سپړلی، خپله دا قرباني کې حلالې ذبح کې ګډ او که نه چاته وی، او که چا سره پیسې جمع کې خو هغه نه به پوره تصدیق واخلي چې ته به دا څاروی څه وخت حلالې. چې هغه حلال شي نو پس د هغې نه به بیا څادرونه وسپړي او سر به وخورې، احرام نه ووتې. نو بس ته دا وشو. لیکن دا 2 ورځې رمي بیا هم پاتې کېږي د شیطانانو 3 واړو ویشتل جمرات. دا د حج مختصر طریقه.